नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रमज़ान दी मैस मुबारक के फरमाइली दी अव्वलुहु रहमतुन व अवसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। अवल हिस्सा दे रमज़ान दे रहमत वाला हिस्सा दा, दोम हिस्सा दी मग़फ़िरत ता, द्रयम हिस्सा दी जहन्नम दी आज़ादी दा। दी रहमत दा गलस वरज़ी तीरी शी और दी मग़फ़िरत दा गलस वरज़ी रवानी दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते पदी ग़ौरज़ो की د ټولو مسلمانانو مغفرت نصیب کړي. دغه ورځې ډېرې قیمتي ورځې دي. د الله رب العزت د رحمتو، د مغفرتو او د جهنم نه د ازادي والې ورځې دي. الله رب العزت په یو وړه وړه نیکۍ باندې انسان ته مغفرت کړي او الله رب العزت ډېر لوی درجات ورکوي او ډېرې نیکیانې ورکوي. کامیابه مسلمان هغه څوک ده چې دغه د رمضان والا میاشت د الله رب العزت عبادات په دې کې وکړو. الله رب العزت یې راضي کړ، د منهیاتو نه یې ځان وساته، د حرامو کارونو نه یې ځان وساته، د الله رب العزت د خفګان وال کارونه یې پرېښول او هغه کارونه یې وکړل چې په هغو باندې الله رب العزت خوشحاله کېدو او د دپاره یې مغفرت والا فیصله الله رب العزت وکړل. ډېرې ښې شپې ورځې روانې دي. دغه لس د منځ والې ورځې چې دي دغه د مغفرت والې ورځې دي. الله رب العزت په دغو کې مغفرت کې انسان ته په دې ټوله میاشت کې الله رب العزت مغفرت کې، لیکن په دغو لسو درمیانه ورځو کې الله رب العزت بیا زیات مغفرت کې. ټوله میاشت د مغفرت او د رحمت او د الله رب العزت د عذاب نه د ازادي والا میاشت، لیکن په هر حصه کې بیا خصوصي طور باندې الله رب العزت په اوله حصه کې رحمتونه را نازلوي او په دومه حصه کې الله رب العزت خپلو بندگانو ته مغفرت کی او په دریمه حصه کې الله رب العزت د جهنم نه انسان آزادوي. اوس کوم انسان د چې الله رب العزت هغه باندې رحمت را نازلوي او هغه ته مغفرت کی او الله رب العزت د جهنم د اور نه ساتي، هر انسان لپاره الله رب العزت دغه فیصله نه کی چې الله رب العزت د هر انسان پر رحمت کی او هر انسان لپاره د مغفرت کی او الله رب العزت د هر انسان د جهنم د اور نه آزاد کی. دا نه ده، بلکې هغه انسانان چې دوی مطالبه کی، دوی خواهش کی، دوی الله رب العزت لپاره عبادت کی، الله رب العزت راضي کوي، الله رب العزت لپاره په دغو شپو ورځو کې د رضا کولو کوشش کی، بیا الله رب العزت د هغه لپاره رحمتونه، د هغه لپاره مغفرت فیصله، د هغه لپاره د جهنم نه د ازادي فیصله کی. نو د مغفرت والې ورځې شروع دي. په دغو کې مسلمانانو ته پکار ده چې خصوصي خیال د دغو ورځو وساتي او الله رب العزت چې کوم ګناهونه د انسان نه سوي، کوم الله رب العزت د هغو ګناهو په وجه سره د ده لپاره د جهنم فیصله کړي، په دغو ورځو کې داسې اعمال وکړي چې الله رب العزت هغه فیصله ختمه کړي او بل الله رب العزت د ده لپاره د مغفرت فیصله وکړي. نو یو څو کارونه دي باید په دغو لسو ورځو کې، په لسو درمیاني ورځو کې انسان د هغو یو څو کارو ډېر خیال وساتي. اول په دغو لسو درمیانه ورځو کې باید هر مسلمان عبادت ته متوجه اوسي، عبادت په کثرت سره وکړي. لمونځ ده، روزه ده، ذکر اذکار دي، نوافل دي، تهجد دي، تراویح دي، د دغو خاص خیال وساتي. همیشه د الله رب العزت په ذکر اذکار باندې ژبه جاری او ساری وساتي. همیشه د الله رب العزت د لمانځه وال عبادت په جمع سره ادا کی، همیشه نوافل ادا کی، تهجد وکي، د تراویح په خصوصي طور باندې خیال وساتي. نو هر مسلمان ته په دغو لسو ورځو کې پکار دي چې د عباداتو ډیر خیال وساتي. عبادات په صحیح طریقه سره، په بهترینه طریقه سره، د نبی علیه صلوات والسلام په طریقه سره، په صحیح طریقه سره عبادات ادا کی، ذکر اذکار وکي، په اوداسه باندې وښوري، همیشه هر لمانځه ته اودس وکي، ځکه دغه اودس دغه نبی علیه صلوات والسلام فرمایلی دي چې اودس کول دا د ګناهو د مغفرت ذریعه ده. ګناهونه د اودس په ذریعه سره نبی علیه صلوات والسلام فرمای چې کوم یو انسان مخ ومینځي د مخ ګناهونه پې تویږي، کوم یو انسان اودس کې لاسونه ومینځي لاسو ګناهونه تېر تویږي، څوک پښه ومینځي پښې ګناهونه تېر تویږي. نو انسان ته الله رب العزت د عباداتو په وجه سره مغفرت کې ګناهونه ورته معاف کوي. دغه رنګه د لمانځه په وجه سره الله رب العزت ګناهونه معاف کوي، د نوافلو په وجه سره الله رب العزت ګناهونه معاف کوي، د تلاوت په وجه سره الله رب العزت ګناهونه معاف کوي. ځکه قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایلی ان الحسنات یذهبن السیئات،
د نیکۍ په وجه سره د عباداتو په وجه سره د ښو اعمالو په وجه سره الله رب العزت د انسان ګناهونه معاف کوي. نو په دغو ورځو کې باید هر مسلمان د عبادت خاص خیال وساتي، عباداتو کې چې الله رب العزت ګناهونه ورته معاف کړي. دوم نمبر چې کوم ګناهونه د انسان نه سوي د هغه ګناهونه مغفرت وغواړي د الله رب العزت په دربار کې. استغفروا ربکم انه کان غفارا، د خپلو ګناهو بخشش وغواړئ د خدای پاک نه. الله رب العزت ډیر بخښونکی ذات ده. الله رب العزت په وړه وړه بانه باندې انسان ته مغفرت کی. دغه رمضان چې الله رب العزت مسلمانانو ته ورکړی ده دا یوه تحفه ده د الله رب العزت د مغفرت یوه ذریعه ده. مغفرت هغه بانې الله رب العزت په دې کې لټوي چې معمولي غوندې انسان مغفرت طلب کې الله رب العزت مغفرت ورته کوي. نو په دغه میاشت کې په دغو 10 ورځو کې د الله رب العزت نه مغفرت طلب کول پکار دي، د الله رب العزت په دربار کې زړه کول پکار دي، الله رب العزت ته لاسونه په دعاګانو باندې پورته کول پکار دي چې خدای پاک تیر ګناهونه ماته معاف کړي. کار دي څومره ګناهونه د انسان نه سوي، یو ګناه دی الله رب العزت مخې ته پیش کړي چې خدای پاک دا ګناه نه ما نه سوی د ماته مغفرت وکړي او په خپلو ګناهو باندې پښیماني کول پکار دي. او دریم نمبر د الله رب العزت د حرامو کارونو ځان بچ کول پکار دي. بدي هغه بد نظری ده، که هغه بد خبره ارویدل دي، د ګناه وال شیان ارویدل دي، بدل ارویدل دي، ساز سوز ارویدل ده، غیبت کول دي، د ژبې ګناه ده، د سترګو ګناه ده، د اعضاو چې څومره ګناهونه دي هغو ګناهونه ځان ساتل پکار دي. داسې نه خدای مکه دغه د رحمت او د مغفرت او د الله رب العزت د جهنم نه د ازادي ورځې د موږ نه تیرې سي او موږ په ګناهو کې مبتلا یو او د موږ دپاره الله رب العزت د جهنم د ازادي او د ګناهو د مغفرت فیصله ونه کړي. نو په دغو 10 ورځو کې د دغو دریو اعمالو ډیر ضروري اهتمام کول پکار دي. یو د الله رب العزت په دربار کې عبادات او کثرت، یو د الله رب العزت په دربار کې په خپلو ګناهو باندې توبهګار کېدل، دریم الله رب العزت د حرامو کارونو ځان بچ کول. اسی طور باندې د دې اهتمام کول پکار دي لپاره د دې چې موږ او تاسې دغه رمضان المبارک قیمتي رمضان وګرځي او الله رب العزت موږ او تاسې دپاره په دې میاشت کې فیصله د مغفرت وکړي او الله رب العزت د موږ او د تاسې دپاره دغه رمضان د خیر او د برکت او له رحمتونو ډک رمضان وګرځوي. الله رب العزت دې موږ او تاسې باندې دغه د رمضان والا میاشت په خیر او په عافیت سره تېره کړي. وما علینا الا البلاغ.